أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. لسم آیت سورة لقمان کے خلق السماوات اغا پیدا کړی دی اسمانونه، اغا الله چې عزیز و حکیم دی اغا پیدا کړی دی اسمانونه بغیر عمد بغیر د داسې ستنو نه ترونها چې تاسو هغه ووینئ، والقا فی الارض او خښ کړی دی په ځمکه کې رواسیه پاخه غرونه، ان تمید بکم دې دپاره چې به تاسو ګډه وډه ونه خوري، وبث فیها او خواره کړی دی په دې ځمکه کې من کل دابة هر قسم زنده سر، وانزلنا مونږ راورولی دي من السماء ماء د بره طرف نه اوبه، فانبتنا فیها راټوکوی دي مونږ په دې ځمکه کې من کل زوج کریم هر قسم فایدو والا بوټي. دلته الله علامت د خپل وحدانیت بیاني سمرقندي لیکي، توحید باندې اول دلیل عقلی دلته پیش کی از شپږ عظیم نعمتونو ذکر دی پکې، ربط د دې د مخکې آیت اخیره حصے سره دی وهو العزیز الحکیم. هغه الله زورور دی، نو دومره زورور دی چې اسمانونه بغیر دستونه پیدا کړي دي. وګوره دغه کاریګري وګوره، خلق السماوات پیدا کړي دی هغه الله اسمانونه، و اسمانونه پیدا کړي دي. مونږ عزیز الحکیم سره تړو. امام طبری وی چې داغه د حکمت نه ده حکیم سره هغه تړي چې هغه پیدا کړي دی و اسمانونه و بغیر عمد بغیر دستون نه ترونها چې تاسو وینئ دا چې ښه بستنو دی. امام طبری حسن او قتاده هغه نقل کی سندونه صحیح دي، انها بغیر عمد ترونها ليس لها عمد، دا بغیر دستونو نه ولاړ دي، ستنې نشته، تاسو وینئ چې ستنې نشته. بل قول پدې کې ابن عباس ناغه نقل دی، داغه سند هم صحیح دی، بغیر عمد ترونها غوی لها عمد لا ترونها، ستنې او دشتره خو تاسو نه وینئ. دا ذهن کې اوساته مخکې دې باندې ما تفصیل کړی دی، دا مخ یو ځل تیر شوی دی یو ځای کې دل اعظم سمرقندیم لیکي خلقها بغیر عمد ترونها باعینکم، پیدا کړی دی الله دا بستونو هغه نخ کوي تاسو ته وایي. عمد واحد دے جمع عماد رازی، جمع دے عماد رازی. جمهور علماء و قول پدے کے دا دے چا اسمان دا ستننیشتا بغیر دستونو دے، جمهور علماء قول دا دے. دغه اقوال شاذ دي کم چې موجود، کم چې ابن عباس وغیرہ نقل لی، ابن عباس نه پکې بل قولم نقل لی ای کې دغه جستنه و نشته دے. امام رازی وی د علماء اختلاف پدې کې چې اسمانونه خواري دي لکه د پلیټ په شان دي کنه دا ګول دي، نو علماء دا وی چې دا خواري دي، او کوم چې مهندسین دي انجینیران دي کنه هغه دا وی چې دا ګول دي، ګول د دې یو ډیزاین چا جوړ کړو دا تورې غونته کېده د ازمکه مینس کېده دا چاپی را داسې دي کتل او مالی دلو ونه سره ما ته خولو. نو قرآن او حدیث کې دا څه شی وینشتره چې دا غي نبی موږ ته دا صراحتن پته ولګي، خود کل فی فلک یسبحون موږ ته پته لګي چې دا سيزونه دا ګول دی. فلک اسم لشیء مستدیر، ګول سیستوي، ګول سیستا. نګورو ګول سيزونه دي بغیر عمدن. امام رازی وی لیس علی شیء یمنعها الزوال من موضعها وهي لا تزول الا بقدرت الله تعالی. تاسو سیز نشته چې د اسمانونو د خپل ځای نه خوځي بغیر د سرونه دي، خدای څه شی وینشته چې اسمان د خپل ځای دی لړک ورګي، د الله په قدرت به دا خوځي ځای لکېږي. بخا اکم چې قول شاذ او د تدبر قرآن والدی اختیار کړی دی، شاذ قول نو چې رستنه او د دې خو وښکاري نه نغوی ترونها عمدن د دې صفت ته چې دا عظیم چت دا
عظیم خالق خدا او درول دی پښتنو باندې، لیکن دا حکمت او کاریګری دغه اعجاز دا دی چې اغستنې چا د ښکاري نه دا وګوروي. عقل پسې تللی دی که نه، عقل پسې لاړم په کار نه شو. عقل پسې څه لځې په هغې دلیل کم دی چې ته دا دی نه غلطې معنی وکاږې. جمهور علما دی خو څه وایي په غلطه دي، نغوی قوانین هغه الله دا جوړ کړي دي، جذب او کشش او مختلف اجزا د کائناتو چې پته د هغې نه لګي. ټیک ته تاسو هم عقل پرست یې که نه، عقل پرستی ښه شی نه دی. والقا فی الارض ویخي دی هغه الله په ځمکه کې رواسي درانه غرونه مضبوط غرونه ان تمید بکم لان تمید بکم یا الله تمید بکم. دا دو ترکیبونه په دې کې راځي ښه. یخي دی د دپاره چې په تاسو باندې دا ونه خوځي رواسي ثوابت الجبال درانه غرونه ان تمید بکم الله تمید بکم الله تضطرب بکم په تاسو ګډه وډه ونه خوځي ښې غاړې ته وګسې غاړې ته حرکتونه کي تاسو یې قرار په دې کې تاسو مونږ ته ښکلې پکې ګرځئ پراته یې پکې. رواسي الجبال الثوابت جبال شوامخ بیضاوي سمرقندي قرطبي ان تمید بکم څوک په دې کې وي کراهیت ان تمید بکم یو خو ماته دوی الله تمید بکم بل مې ویلې الله تمید بکم بل کراهیت ان تمید بکم. دا درې قسم ترکیبونه معنی په دې کې کېږي. ها دغه شانتې دغه کوم دی مایدې غالبا نساء اخري آیت کې چې الله تاسو ته بیان کی ان تدلوا لئلا تدلوا کراهیت ان تدلوا الله تدلوا لئلا تدلوا کراهیت ان تدلوا. دا درې ترکیبونه التم دي الله بیان کې دی ربا تاسو گمراه نشئ. دا نه چې دې لپاره بیان کړي چې ان تدلوا ګمراه شه پوهېږي نه عربي طرز خو جدا دی بیان څوک د ګمراهۍ لپاره کوي. امام رازي وی واعلم ان الارض ثباتها بسبب ثقلها ځان پوهېږه چې د ځمکې دا ثبات دا ټینګوالی دا دې دروندوالي د وجې دی چې ځمکه درنه ده خوره ده که نه غرونه دي پکې کاڼي ګټي ګټان دي لوی لوی د هغې دا ټینګه کړې ده. اگر که چې دا اوبه او هوا ډېره شوه په دې نه دا به وخوځي خو که دا غرونه پکې نه وي دا به خوځېدلی وه. که دا یې د شګو غونته پیدا کړی وی که نه په دې کې به بیا کرونده نه کېده او هغه هوا د یو دی نه بل دی ته موړي شګې چې هوا پرې راشي که نه سهار ډېرې وي بیا ماښام نه وي. سعودي کې دغه ځایونو کې کم دی کې تر پار کړ دی که تھر دی څه شی دی. وبث فیها من کل دابة خوار کړی دی الله په دې ځمکه کې هر قسم زنده سر. وفرق فی الارض من کل انواع الدواب ته بری وي خوار کړی دی چنګ ونګ کړی دي دا الله ګوره چلولی دي پکې ښه رسول دي خپل ځای ته ځایونو ته په هره طریقه په چې الله کړي موږ پرې نه پوهېږو. هلته دغه نسل چلیږي ځمکه باندې چې کوم ګرځي دابه کل ما یدب علی الارض آته دابه وي ښه دا الله رسول دي ښه. وبث فیها خواره کړي دي یعنې پیدا کړي دي او خواره کړي دي سمرقندي دا معنی هم کړی ده نظمکه چې په قرار ده نو څاروي پکې په ارام ګرځي او خواره کړي دي. وانزلنا من السماء ماء راورو دي موږ د بارې نه اوبه تر اوسه پورې که د خیال وبث کې څو هغه خواره کړي دي شروع کې څو خلقه هغه پیدا کړي دي صیغې د غایب وي اوس وي وانزلنا موږ پیدا کړي دي ګوره صیغه د مخاطب ته خبره راوسته موږ پیدا کړی دي او موږ راورو من السماء د بارې نه ماء اوبه باران اوبه موږ ورو دا بل نعمت ډېر لوی چې الله به خپلو بندګانو باندې کړی او ځمکه کې دې سره سکون نور هم پیدا کېږي نور قرارې هم پیدا کېږي څنګه چې دې دانه وغورځي ځمکې ته نه الله پاک چې باران ووري نه هغه روخېږي د دغې څاروو هم کار وشي د انسانانو هم کار وشي وبث فیها من کل دابة هغې دپاره نظام هم الله جوړ کړی که نه دا نه چې سړی څیز پیدا کړه بیا د لوږې نه ووژنه داسې خو نه کوي. فانبتنا فیها من کل زوج کریم فانبتنا راټوکو مونږه په دې ځمکه کې من کل زوج کریم هر قسم بوټي مزیدار جوړې څوک جوړې معنی کې څوک بوټي مزیدار. فانبتنا بذلک المطر تو بری وي راټوکو مونږه دغه باران په ذریعه باندې ځمکې نه هر قسم بوټي قسمه قسم بوټي جوړې بوټي یعنی من کل نوع من النبات زوج معنی تو بری کی من کل نوع من النبات هر قسم بوټي کریم معنی دا چې مزیدار طریقې سره راخیږو تو بری وي.
امام قرطبی ابن عباس نه من کل لون حسن رنگ پرنگ مزیدار بوٹی رنگ پرنگ مزیدار بوٹی هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين هذا خلق الله دا الله پیدائش دی دا الله مخلوق دی دا چې کوم ذکر شو دا الله پیدا کړی دي دا ټول سيزونه خدای الله مخلوق دی فاروني ما تو خیتا ہوتا ماذا خلق الذين چې پیدا کړی دا کسانو من دونه چې سیوا دا الله ندي دا تاسو چې داغه نه علاوه عبادت کوي او خیمه تاسو څه پیدا کړی څه تورې کړی بل ظالمون بلکې دا ظالمان مشرکان چې د غیر الله عبادت کوي فی ضلال مبین په ښکاره ګمراهۍ کې اخته دي چې د غیر الله عبادت کوي چې خلق نشو کولی ته د هغه عبادت ولګې چې خلق پیدایش نشو کولی خو د عبادت لایق نه دی الله ته چې شوق شریکان جوړي که نه د هغې نه یو سوال او تپوس کوي چې وښیه ماته آخر دلیل د دې په دغه سره وجه څه ده څه پیدا کړي ته ماته وښیه تر اوسه دا د بت پرستۍ او په دغه شرک مضبوط دلیل دی مخکې دلیل باندې تفریع ده او مشرکانو باندې رد چې ستاسو معبودان باطله خلق نشي کولی پیدایش نشي کولی نه په څه وجه باندې تاسو دغه عبادت کوئ وجه څه د هغې د عبادت هذا خلق الله دا چې ما تاسو ته وشمارلي خلکو توبرې وي چې ما دا پیدا کړي داسې کړي داسې کړي دا د هغه د الوهیت نه ده دا د الله مخلوق دی هغه پیدا کړي دي سمرقندی وی دا چې کوم ذکر شو نه الله وی دا ما پیدا کړی دي خلق دی آیت کې په معنا مخلوق ته قرطبی وی دا چې کوم ذکر شو تاسو وینئ خلق الله مخلوق الله دا الله پیدا کړی دي بغیر د شریک نه دا هغه پیدا کړی یک یوازې پیدا کړی دي هغه د عبادت په دی وجه لایق دی بل څوک لایق نه دی فارونی نو خیمه تا ای مشرکانو طبری معنی کې فارونی ایها المشرکون ماذا خلق الذين من دونهم او خیمه تا تاسو را کوم سيزونه عبادت کوي که بوتان دي که ګټه دي که لوټ دي که ویني که قبر کې پراته دي که ژوند دي که مړ دي او خیمه تا چې دې څه پیدا کړی دي څه شی هغه پیدا کړی دي د خلکو دې څه پیدا کړی تاسو دې د عبادت مستحق جوړ کړل او خیمه تا د عبادت مستحق هو الله دې چې هغه خلقي الله خالق دی خالق ته نه پدې وجه هغه د عبادت لایق دی خالق ټکي ګوره معمولی نه دی چې د خالق او مالک دی دا ګوره ډېر زور ټکي خو په دې پوه شوې خلق جگی هو الله ہی الله خالق امام رازی میں الله خالق دے دغه نه علاوه سيزونه هغه خالقین نه دي څنګه تاسو د الله عبادت پرې خیر د مخلوقات و عبادت کې اخته بل ظالمون فی ضلال مبین بلکې ظالمان دا ظالمان چې د مخلوقات عبادت کوي دا ظالمان دا مشرکان په ښکارا گمراهي کې دي ښکارا گمراهي هغه داسې چې ګوره د عقل خلاف هم روان دي عقلم د دې کار پرې خیر ظالمون نه مراد مشرکون دي چې د غیر الله عبادت کې دا په غیر الله روان دي په هدایت باندې نه دي د صحیح لار نه وړي دي ولقد آتینا لقمان الحکمة ان اشکر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد یقین ورکړو موږ لقمان ته الحکمت پوه علم او پوه د دین ان اشکر لله هغه ته موږ ویلو د حکمت غټ حکمت دا دی چې شکر کوه د الله ومن یشکر چا چې شکر کو فإنما یشکر لنفسه یقینا شکر کوي د خپل فایدې لپاره ومن کفر چا چې ناشکري وکړه فإن الله غني یقینا الله بیاجت دی حمید نستایل شوی چا شکر دی اجت نشته توحید تاسو ولې نه منئ دا خو د عقل مطابق مسله ده لقمان هم دا مسله بیان کړې ده تاسو کې هغه ډېر لوی فلسفي تېر شوی دی عربو تاسو په خپلو قصیدو کې د هغه ذکر کوئ خپلو مرثیه خپلو شعرونو کې د هغه د هوښیارتیا ذکر کوي هغه هم دا مسله خپل ځای ته بیان کړې ده کومه مسله چې دا قرآن او دا کتاب حکیم بیاني هغه هم دا خبره کړې ده نه په تاسو کې چې کوم نیکانو حکما تېر شوي دي د هغې فلسفیان هغې هم د توحید قایل دي خو تاسو بدبختی دا چې د خپلو آبا او اجدادو په اندي تقلید کې تاسو اړم یې چې هغې بې سوچه سمجھه شیطان پسې لګیا و اتباع یې کوله دا ربط د امام رازیم لیکلی د نورو خلکو هم د هغې نه نقل کړی دی کله چې مخکې د هغې د عقیدې فساد بیان کو د هغې د عناد د وجې ښې پوه یې کړل چې ګوره دغې خلکو هېڅ څیزونه نه دي پیدا کړی تاسو ولې د هغې عبادت کوئ تپوسونه یې ترې وکړو
بیا ووایي چې ګوره دا ظالمان مشرکان په ګمراهۍ کې دي، د هغې ګمراهي او ظلم تا ته ښکاره کوي چې ګوره دا د حکمت خلاف دی روان دي، ګوره د حکمت خلاف روان دي، توحید پرېښي دي. د حکمت اولین ثمره آیت کې به ذکر کېږي شکر گزاري، او د یو اعتراض جواب به وي ومن یشکر فانما یشکر لنفسه. توحید باندې دلیل نقلی پیش کړي د لقمان حکیم نه. حکیم خلک هغه دویان وایي ته وایي که نه دا اوس وایي ښه، پخوا هغه ته به حکیم نه وي، په زړه اصطلاح کې هغه طبیب وایي، دوايانې چې ورکوي. ډاکټر ته هم په عربۍ کې طبیب وایي، طبو. حکیم چې د حکمت د هوښیارتیا خبرې کوي، خبرې د کاڼ کرښي، فلسفي ته وایي. نه دلیل نقلی دی په لقمان نه، او د مشرکانو عقیده او د هغې په طریقه باندې رد دی چې دوی دا عقیده او طریقه د پیغمبرانو د حکماو خلاف ده، دا خو د عقل خلاف روان دي مړه. ولقد آتینا لقمان الحکمه، یقین ورکړو موږ لقمان ته پوخ علم، الفقه فی الدین والعقل والاصابة فی القول. طبري وي حکمت نه مراد څه دی؟ پوهه د دین اسلام مې ورکړو، عقل مې ورکړو او صحیح وینا. ته د یو څیز باره کې تپوس وکړې صحیح خبره وکړې، ته چاته څه خبره وکړه دلته ګډې وډې وایي، دا ګډ وډ والے نبوت نه دی مراد. امام طبري وي مجاهد نے قول نقل کړی والاصابة فی القول من غیر نبوت، نبی نو نبوت پائے گے نو. امام رازی وی حکمت سے دوی عباد عن توفیق العمل بالعلم، منګ له توفیق ورکو چې په علم باندې عمل کو، ایته حکمت وي. سړی علم وکړي او کدوی د سپیله کوي ته به وایې که دا ډوسې ویلي نه دي، په هغه اثر نه ښکاري، دکې حکمت نشته. نفکل من اوتی توفیق العمل بالعلم فقد اوتی الحکمه. اراغه انسان چې د هغه له په خپل علم باندې عمل توفیق ورکړی شي کنده له حکمت ورکړی شوی دی. تاسو قرآن ویلی دی که نه؟ ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا. نه حکمت دغه دی. نه حکمت د علماو په اصطلاح کې امام بیضاوی وی استکمال النفس الانسانیه باقتباس العلوم النظریه، چې انسان خپل نفس کمال ته ورسي، علوم نظریه حاصل کی او ملکه تامه حاصله کی، په کارونو کې ښایسته کارونه د خپل حسب توفیق او حسب قدر کوي. اکتساب الملک التام مع الافعال الفاضله على قدر طاقته. امام بیضاوی دې ته حکمت وي. دا حکمت باندې خبره وه. یحیی بن سعید نه صحیح سند سره نقل دي، هغه چې ما د خپل استاد سعید بن مسیب نه اورېدلي و درس کې، هغه چې کان لقمان حکیم چې دی اسود من سودان مصر، دا تک تور سړی و د مصر سودان د علاقې و. ضعیف سند سره مجاهد نه نقل دی لقمان حکیم غلام و حبشي، غلیظ الشفتین، غټې غټې شونډې وې، او دا قاضي و بني اسرائیلو کې. دا سند کمزور دی، اگر چې دا قول هغه په سند چې نه پوهېږي تدبر قرآن والا نه، هغه دا قول غوره کړی چې دا د فیصلې به یې کولې سردارو، سند د هغې کمزورې دی. نو دته د غلامو او ترکاڼو مچاوي دته خپل مالک وي چې مال یو بیزا لکه حلاله کړه، وي په دې کې بهترین څیزونه راوړه، نه د فاخذ اللسان والقلب. طبري وي نه زړه او ژبې یې راوړلو، سات تېر شي نه بیا ورته بلې بیزا لکه نه حلاله کړه، او ته په دې کې بدترین څیزونه راوړه، نه فاخذ اللسان والقلب، نه بیا زړه او ژبه راوړو. هغه دې څه کوي ما ته وختي چې بهترین راوړه دا دې راوړو، که بل سړی ونه دی بل څیز ته مې نظر ته هوښیار ونه. هغه ته وی ګوره لقمان ته وی چې ګوره داسې دوه څیزونه نه دي چې کله دا ښي نه ارسخي، ولا اخبث منهما اذا خبث، که چې دا خبیث شي دا دواړه که نه دې دومره خبیث څیزونه شته نه، ژبه د زړه دی. اکرمه نه په کمزور سند سره نقل دی چې کان لقمان نبیه، دا د اکرمه خپلې خبرې دي. اکرمه بربری شاګرد د ابن عباس، سند هم کمزور دی، خدا خبره غلطه ده. هغه وی اکرمه وی چې دی نبی دی، خدا خبره صحیح نه ده. جمهور علما وی چې دا نبی نه دی، اکثر علما دا وی. نه موږ دله پوهه ورکړې والفهم والعقل. ناول قول ابن جوزی وی چې صحیح دی انه کان حکیما ولم یکن نبیا، دا قول صحیح دی. حکیم و خیار و فلسفی و په توحید پوهې ده، نبی نو. د روزګار کار کسب څوک وي درزي و، انه کان خیاطن، څوک وي شپونکي و ګډې بېدې بیا سرول، څوک وي نجار و ترکاڼ کې دي ټول کارونه کولو. په دې کې څه دي
ته دغه دی بازو ټک وی نه بس ترکاڼې دی وخې که نه دا څه ناشنا کار خو نه دی بیزې دی باز هړله بوتلې بس دغه شوې جامې ځان لګنډې بس درځي شو په دې کسې دي څه غلط کار خو نه دی نو د ده شجره کې وایي چې لقمان بن باعوره بن ناحور بن طارح دی بن آزر دی طارح که نه آزر لقمان بن باعوره محمد بن اسحاق دا سند دا دغه بیانې نسب لقمان بن باعوره بن ناحور سوقوي لقمان بن عنقا بن سرون دی سهیلی دغه وی دا د ایلې د علاقې ایلتا الف یې لام وړته وهب وی وهب دا مشهور دروغجن دی کان ابن اخت ایوب دا ایوب د خور زوی اخریه و مقاتل وی ذکرن نو کان ابن خالد ایوب دا ایوب د ترور زوی سو کوي ایوب علیہ السلام بیادیم زمخشری وی زمخشری د مورخ ته کړه تاریخ هم بیانې کنه نو وی به تاریخ کې څه کتاب نشته نحوه کې لوی عالم دی مورخ ماته نه کوي لقمان بن باعوره ابن اخت ایوب او ابن خالته نو سو کوی د آزر د اولاد نو زر کال عمر د دا داود علیہ السلام زمانه مونته وا دغه نه علم ذکرو فلسفه او دا داود علیہ السلام د نبوت نمخ به د فتوی ورکول کله چې هغه نبی شو داود علیہ السلام د بیا فتوی پروخه دی تاسو شنو هغه بس دغه علم کافی دی کنه نه دا قرطبی ټول لیکلی واقعي دا وی چې بنی اسرائیل کې د قاضي واقعي مشهور دروغجن دی خو خیر ته ځان سره مواد جمع کوا الله د حکمت او فلسفه پوهه ورکړه او جمهور دا وی چې دا نبی نوخه انه کان ولیا ولم یکن نبیا نبی نو عکرمه او شعبی اغي دا وی چې نبوت مراد ده او که نبوت ته مراد شي نو بیا د حکمت نوم دغه د حکمت دغه معنی ده قرطبی وی چې صحیح دا چې دا رجل حکیم او خيار سره به حکمت الله او الله ول عقاید او فقه او دین او عقل دا صحیح ورګړو پویدو او قاضی بنی اسرائیل کې صحیح خبره ده چې د نبی نه دی وی امام قرطبی ابن جوزی ټول اقوال مې ته پیش کړو دغه یو کمزور حدیث ما د سند نه معلوم کمزور ابن ریس نشو ویل ما د سند نه معلوم هغه کې نقل ابن عمر وی نبی سلام فرمایل چې لم یکن لقمان نبیا قرطبی د حدیث نقل کړی د ابن عطیه نه نقل کړی ما سند نه ده کتلې او بیا وخت ملو شو به وګورو لم یکن لقمان نبیا لقمان نبی نو نبی وهب بن منبه وی چې ما داغه کتاب وکړه د لقمان داغه لستی مې دي بل چا به لیکل یګي په خپل لیکل 10,000 بزرګونو یا الله زره پای کې بابونو دومره د فلسفه د هوښیارتیا خبرو داود علیہ السلام صاحب د ډېرې میاشتې تیرې کې ناس تو سره هغه زغرې جوړولې الله او اوس باندې لګه د خټې غوند نرمه کړې و نه دا غوښتل چې دغه نه څه تپوسو کی خو هغه کار کې بیزی و نو د حکمت دا وګڼو چې ورګه دنه تپوسو نه کما د کار پوره کې به تپوسو کو چې هغه کار پوره کو نه بیا د تپوسو کو فلما تمها لبسها چې هغه صغره پوره کړه نو وای چوله وقال وی نعم لبوس الحرب انت داود علیہ السلام ته د جنگ د پر ډېر ښه جامې ندوی سمت حکمت وقلیل فاعله خاموشي ډېر هوښیارتیا ده خو ډېر لږ د فاعلی کنه داود علیہ السلام ته دا ډېر صحیح خبر وکړه ځکه تا ته هلک حکیم وی کنه بیزاوی وی جمهور علما دا وی چې انه کان حکیما ولم یکن نبیا مفسرین اقوال مې ته پیش کړو نو هغه خبرې خلک د ځان نه کوي چې پونه دریاب ته وویشتن داسې شو هغه شو نه دغه طبیب چل به ورته خو دغه خبرې به نشته دا پونه کم دی کنه او پکار ده چې وروي بودو انشکر لله فلسفه او حکمت داو چې شکر ادا کوه د الله حمد وای د الله تعالی چې کم فضل کرم پتا باندې کړی دی دا د حکمت تفسیر دی انشکر لله امام طبری وی چې موږ تعالی سره درکړی دي کنه کم علم هم درکړی په دې شکر کوه ها د باندې سړنه ګورزان روک شي چاله بیا ټیم نه ورګي چا سره خبرې هم نه کوي ولې جی سیب پی ډی کړي سیب علم کړي یا چې د 20 کړي یا ایم اس کړي ټیزه په ډبلې نه ماتيږي مې چا د کینی نه دماغ کې شیطان نه نوځي دا سم کو ګوره خراب بشه ګوره ډېر علم شیطان هم خراب کړو مونږ ته انشکر لله علی ما اتاک من الحکمه ابن جوزی وی تا چې مونږ کوم علم درکړی په دې د الله شکر ادا کوم
دغه آسان تفسیر دی بس نور پرېږدو. ومن یشکر فانما یشکر لنفسه څوک چې شکر ادا کړي د الله دلته دغه اعتراض جواب دی. ومن یشکر لنفسه د شکر فایده څه ده؟ څوک چې شکر ادا کوي فانما یشکر لنفسه یقین دی شکر ادا کوي د خپل ځان د فایدې دپاره ځکه چې الله به دله ثواب ورکړي دی به د هلاکت نه بچ کوي دی کې د فایده ده د خپل ځان دپاره یې کوي ثواب به دته راګرځي. ومن کفر څوک چې ناشکر کوي د الله د نعمتونو شکریه نه ادا کوي او پسې جمله حذف ده د دې نقصان به دته وي د الله توحید نه مني ناشکر کی د نعمتونو نقصان دته دی. فإن الله یقین الله غنی بے پروا دی ستا د شکرونو نه هغه ته د حاجت نشته دی. الغنی لغنی عن عباده عن عباد خلقه د مخلوقات د عبادت نه بے پروا دی. حمید استایل شوی دی په هر حال کې محمود دی هر حال کې استایل شوی دی. حمید فی فعله قرطبی د سلام نه نقل کی یحیی ابن سلام نه. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. یاد کا وخت چې لقمان وی خپل زوی دا وهو يعظه داسې حال کې چې هغه ته نصیحت کوم خپل زوی دی وی یا بني زما زویا لا تشرك بالله شرک مکوه د الله سره ان الشرك لظلم عظيم یقین شرک خامخا د لوی ګناه ده. د شکر اصل روح تا تخیل دغه او د شکر اول غټ قسم عالم لپکار دی خویار لا چې شرک باندې تنقید کوي او اول شروع د خپل کور نه خپل اولاد نو کی اول شروع د عقیده نو کی ها تقریر په بګما طریقې کې پدې باندې شروع د عقیده نو کا دا ټول نلوي حکمت ته کچره بچي مشرک وین نو شرک پر حضور دا بیان بلغه پر نصیحت شي کچره بچي موحد وین دا بلغه پر تثبیت او ګرځي نصیحت تثبیت بشي ټینګ په پاتې شي کنه او توای چې دا کار نه مکوا ناغه واعظ مو ډېر بهترین امام رازی وی نور ته نصیحت کو چې خپل الله کمال ته رسول دې کنه نورم کمال ته رسی نورم مکمل کوي ها مکملا لغیره خپل هو کاملو هو مکملا لغیره ها بل دم رڼا اورسه وکنه علم دیو کو په دې حاصل کړ رڼا خورکا. وإذ قال لقمان لابنه کله چې لقمان وی خپل زوی دا امام تو بری یاد کا محمد صلی الله علیه وسلم دا خبره چې کله لقمان وی خپل زوی دا دغه نصیحت ته پدې کې اشاره د تکمیل ته نه قبل تکمیل ته رسو او لقمان دغه شکر ته اشاره ده شکر دا چې ګوره خپل زوی باندې مهنت کوي او هغه ته دینی او اسلامی لارې او تخیم شرک نه منع کوي وهو يعظه دا سه حال کې چې هغه ته نصیحت کو یا بني لا تشرك بالله یا بني سو کوی چې یا بني د مینې د پاره د بچوړې په معنا ده کنه نه یا بني هغه هو ليس هو على حقیقت تصغیر قرطبی وی بچانګې بچوړې ته نه مراد دا لفظي بني ویل ده هو على وجه الترقيق د مینې په تور او د زړه نرمه په تور ویل ده لکه سړی یو سړی ته روریا امام بیزاوی می تصغیر و اشفاق د نرمه او د محبت د وجه تصغیر راغله ده نوم د دې الګ د دې زوی سو ساران نوم اوسه سره طبری او قتیبی ابن قتیبه وی قلبی وی چې مشکم د میم شین کاف میمو سوګوی انعام ده قشیری وی چې د زوی او خدای دواړه کافرو د نصیحت کو تر دې چې مسلمانان شو قرطبی په دې باندې دلیل لا تشرک بالله ان شرک ظلم عظیم په دې دلیل ده دا په دې دلیل ده شرک مکو د الله سره شریک مو جوړو دغه په صفاتو کې دغه په ذات کې صفاتو په تقاضو کې دا مو چې پلان کې د الله په شان دي یا پلان د الله په شان کار کولی شي یا پلان کې د خدای توپ کارونه کولی شي داسې مکو داسې مو وایا دا مګنا ممنه چاله غیب ممنه چا تصرف ممنه کلی خدای توپ صفات چا کې ممنه هغه تقاضیم په چا کې ممنه ټول الله لخاص کا الله سره په دې کې شریک مو جوړو برخي خاون مو جوړو ان شرک لظلم عظیم ځکه کې شرک چې دا ظلم عظیم دی دا لخطا ان من القول عظیم تو بری دا ډیره فضل او غلطه وینا ده دا کار چې څوک کوي ظلم په دې باندې دی چې خپل ځان شریف سړی انسان چې دی کنه انسان خپل عزتمن نفس هغه د خصیص چیز په عبادت کې لګي په دې وجه ظلم دی د سپک چیز عبادت کوي
یا په دې وجه ظلم دی چې عبادت بې ځایه ځای کې کېښودو دا الله له پکارو ظلم یې په دې وکړو څیز یې بې ځایه ایښی دی ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير ووصينا الإنسان منګ په حکم ورکړی دی انسان ته بوالديه دغه د مور او پلار په باره کې د احسان کولو حملته امه پورته کړی دی انسان له مور د په خېټه کې وهنا على وهن برداشت کولی تکلیف په تکلیف باندې وفصاله او د پوینه پرې کولو شو فی عامین په 2 کالو کې انشکر لی چې زما شکر کوم د دې حکم مې موته کړی دی انشکر لی زما شکر کوه الله دی ولې والدې کو د خپل مور پلارو دې سره احسان کوه الی المصیر خاص ماته وبسیدا ماته به تر راګرځي عبادت غیر الله نه من وکړه ناغې د نږدې سیس خدمت ته خدمت داغې ذکر کی وسو چې خدمت د واجب د ابوینو دا واجب دی ښه داغې وجه څه ده د مور خدمت خصوصا حملته امه وجه ذکر کړی وجه ذکر کړی چې الله خو ټیک د انسان پیدا که که نه خو شروع د ده کم دی نه کېږي د مور نه بیا ول اسباب هم پیدا کړي دي چې دله پی ورکړي وفصالو فی عامین د تربیت او بقا دله پی ورکوي که نه دا 2 آیتونه 14-15 دې ته جمله معترضه وي د عثمان د وصیت په منځ کې په دوران کې الله دا 2 آیتونه نباسي دي څوک دا وی یو قول کمزور دی یا لقمان نصیحت ته چې خپل زوی دی کو الله موږ ته هغه پیش کو دا قول کمزور دی علما هغې ته وقیل سره وي او صحیح دا قرطبي وي چې دا 2 آیتونه سعد بن ابي وقاص مبارک راغلي دي څنګه چې عنکبوت کې تیر شوي که تاسو ته یادي د والدینو خدمت کول دام حکمت دی دام حکمت دی او وصینا الانسان بوالديه امون حکم کړی دی امام طبري وی انسان ته ببر والديه ببر والديه ابن جوزی وی وصینا الانسان مونږ نصیحت کړی تاکیدي حکم کړی انسان ته چې ما شکر ادا کوه د خپل مور پلار د هغې سره ښه سلوک کوه امام قرطبي هغه خبره کوي دلته چې ګور د مور پلار اطاعت په صغیره او په کبیره ګناه کې به دا نه مني وروسته راځي هغې د دپاره د عبارت خیر بیا هلتې ولیکې د هغې په وینا باندې به فرض هم نه پرېږدي مستحب کارونو کې دغه جهاد کفایه په دې کې هم د هغې دا خبره هغه وتلزم طاعت او ما فی المباحات مباحات سیزونو کې دا د هغې خبره منلی شي صحیح ده مونځ هم د دې په وینا نشي پرېښودی که د هلاکت یره وي د مور پلار که نه بیا خیر دی اگر چې بعض علما په دې کې مخالفت کی ادم وطن مونځ خو بالکل د دې په وینا وي نه پرې شفقتن فلا یطیعها بهر کې حالاتو ته کتل پکار دي حملته امه وهنا علی وهن پورته کړي وي د مور یو کمزوری د پاته په بله کمزوری کې ضعفا علی ضعف وشدة على شدة سخته د پاته په بله سخته کې امام قرطبي حملته فی بطنها د خپل خېټه کې پورته کړي وي او دا رز طرز داسې وکېږي وهي تزداد کل یوم ضعفا علی ضعف روزانه کمزوري سې وکېږي ولې دا اړوکې غټېږي که نه دې نور خوراک کوي وفصاله فی عامین او د پوینا پرې کول دي د فی عامین په 2 کلونو کې په 2 کاله کې وفطامه فی انقضاء عامین طبري وي د پوینا پرې کول دي 2 کالو په پوره کېدو کې همدا عام مفسرین وي فصال په معنی فطام نه د پوینا پرې کول نه فاطمه او دغه لفظ دی نه وته دی په خوړونکو او د پېنه پرې کوونکو د الله په قدرت سره دغه شانتی شي انشکر لی ولی والدیک انشکر لی دیب نمخ کرو که واحد نا الیہ انشکر لی علی نعمی علیک ولی والدیک تربیت حماییہ کا امام طبری مونږ د تاکیدي حکم کړو چې د ما شکر ادا کوه د ما په نعمتونو باندې د خپل مور پلار ادا کوه شکریه چې ستا تربیت او پالنه کړی او ستا علاج کړی دی ته ساتلې سختې تیرې کړې دي پلار مور دی مور خېټه کې ګرځولې پلار د لږه ټوه ټکوله په هغې خو ته لوی شوې
ووصینا الانسان بوالدیه ان اشکر لی. سفیان ابن عیینہ وی من صلی صلاۃ الخمسہ څوک چې 15 وخت مونږ کوي دا الله شکر ادا کو څوک چې مو پلار د پاره دعا کی پس مانځنه فقط شکرهما د هغه شکر ما شکریا ادا کړه هغه خدمت بګی ښا. امام رازی دغه خبره لیکلې چې ګوره پلار لګټه وټه کوله مور خېټه کې کړدو دغه باندې خودي خوراک کو مور چې خوراک نه کونو پلار ګټه نه کول مور به کم نه خواړو الی المصیر ماتا خاصتا سو واپسی دا انسان الله دستا واپسی دا هغه بستا تپوس کې استاد مور پلار په باره کې بستا تپوس کې تاغي سره خکړې دي کبد دي کړې دي. وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب الي ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون. وان جاهداك کچره دا دواړه زور کی پتا باندې کوشش کی پتا باندې جګړه کی تاسو را تبو د باندې جی اعلان تشرک بی پدې خبره چې ته شریک جوړ کې د ما سره ما هغه سره شریک جوړ کې لیس لک به علم چې نشته تاسو را باغ باندې څه دلیل فلا تطعهما دا غي دا خبره ممنا وصاحبهما د دې دواړو ملګرتیا کوا وخو سره تیروا په دنیا په کارونو کې معروفن خمل ګرځیا دین نور دمه پرېدا واتبع روانیا سبیل من پلار دا غچای نه انا ویلی شما توجه کئ ثم الی مرجعکم بیا ما تاسو واپسی دا فنبئکم تاسو به خبر کم بما کنتم تعملون پاغ عملونو چې تاسو کول. د الله خلاف د والدین اطاعت دا جایز نه دی. د شرک قباحت هغه بیان شو اگر چې د والدینو خدمت او اطاعت فرض دی د شرک قباحت دلته بیانېږي اگر چې د مور پلار خدمت کول دا فرض دي خبره منل فرض دي لیکن په شرک کې دا غي اطاعت ساقط ته دا بنه منی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق حدیث ته هیڅ گناه کې بعد مخلوق خبره نه منی چې دا څه وکړه ګناه وکول وکړه. وان جاهداک کچری دی کوشش کی پتا بنے انسان امور و پلار تو بری وي. وان جاهداک ایها الانسان والداک نا مور پلار پتا کوشش کی. امام رازی وی اگر چې دی خدمت واجب دی طاعت لازم دی کله چې پای کې د الله د اطاعت خلاف نه وي ترک پکې ناراضي یا هغه ته دی مفزی نه وي هغه ته ور رسي نه الله نه فرمانه دی ور رسي نه کله دی ور رسي فلا تطعهما کوشش د سګي اعلان تشرک بی په خبره چې شرک کې زما سره شریک جوړ کې ما سره ما په عبادت کې مخلوقات ما هغه لیس لک به علم چې تاسو سره پاغي باندې دلیل نشته تا د پد نشته چې دا ما سره شریک دی. امام بیزاوی وی چې ته د مور پلار په تقلید کې شرک شروع کې هغه قبرون لذیبا باغان لذیب بوتان لذی او تم روان شي چې ورګه د مور پلار لار راټینګه کنا مشران دی را شکوا ته نه پويږي په خواږي سره ګرځي نه داسې مکوا یا نفی د علم نه مراد دا چې اډوشتنه لیس لک به علم چې تاسو سره باغ اړو دلیل نشته په شرک اړو دلیل شته نه تاسو سره نشته او اشتم نه دا سه مرادم دی ښا اتنا پوهه کې د سره شرکونه کې یا شرک ته خو په دې شرک باندې اړو دلیل شته نه شرکی کنه کې خو به شرک دلیل نشته. فلا تطعهما د دواړو خبرو ممنا د شرک په سلسله کې کدی پتا دبو چې زور کې د مو پلار ته وی چې ګور د موږ بنې د کوروزا یا ما ته پین دی بخله یا غ دغه او شابه شرکو کا بابا لدا اوسه ما کبر لبوزا دا ممنه کبر نه والی دا دغه په نظریه باندې زیدا نه چې نیک کبر لزود هغه سمو خراب دی ته چې دغه مطلب نه دی خا دغه خبره ممنه خدا مکه چې لاول د لاس کې یا کړه والے بل خو د دې خدمت بسوک کې وصاحبهما وقت را د دوالو سره عمل ګرځیا کا د دوالو سره په دنیا کې معروفن په خطرېګا دنیا کې داغي نور خبره منا خپل دنیوي لین سره سم چلاو خدا رب او خپل مینس کو سره تعلق مساته دنیوي لین سره معروف ما یستحسن من الافعال خستا رویه سره کوا اگر رویه دوستانه سره کوا چې شریعت پاغي باندې رضا وي نظر کرم متقوا و یقتدی هل کرم چې د کرم متقاضی وي د کرم مطابق وي د احسان دلیل آیت دلیل په دې باندې چې مو پلاړ اگر کافر وي لیکن هغه سره برشتہ پالې
که غریبانان وي فقیران وي مال په خرج کې نرمه خبرې به سره کې اسلام ته باغی له دعوت ورکې په نرمه طریقه باندې کوم پلار د کافر وي واتبع سبیل من اناب الی واتبع روان تا تم سبیل من اناب بلار دا غچا اناب الی چې ما ترا ګرځي ما د طلب لري بل کې نه غلار پسې ځم داغه بلار پسې ځم امام تو بری روان یا باغ چا بلار پسې چې غره شرک نه توبه استیم مشرک پسې ما چې شرک نه توبه استی او اسلام ترا ګرځي محمد صلی الله علیه وسلم پسې روان یا دغه سړی دی من اناب الی دغه دی ښه دا نه چې تابل د خپل نیولې دی نسو کوئی چې ابوبکر صدیق نا بیلیه نه مراد دی سات ته وی چې تبع سبیلو فی الایمان د ایمان په لار روانیا ځکه چې د ایمان دغه په لاس باندې راوړو عثمان بن عفان طلحه او زبیر سعد بن ابي وقاص عبدالرحمن بن عوف د ټولو په لاس ایمان راوړو دویم قول دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مراد دی دریم دا دی چې څوک په لار د محمد صلی الله علیه وسلم او دغه د ملګرو په لار روانیا ابن جوزی وی امام بیضاوی وی اغه لار باندې اغه کس پیدا چې په توحید باندې په اخلاص باندې هغه تو روان وي پاغي پسې ځم دا ټول مخلوق ته امام قرطبي چې دا وصیت ته اگر چې دا یو انسان په دې مامور دی یو ته خو پزایره یو ته ټول مخلوق ته دی چې سبیل الانبیاء او صالحین دې پسې روان یې خام دې ټول پسې ځي ثم الی مرجعکم بیا ما تاسو واپس دینا مال واپس سره تاسو ته امام فنبئکم نو خبر کم تاسو به ما کوم تعاملون پا کړو تاسو کول پس د مرګ او ما درازه التبرازه بیا خبرې کو کنه دنیا کې چې سګړي خیر او شر هغه نام خبرو ما هغه هن بدل کوم یا بنی انها ان تکم مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض يات بها الله ان الله لطيف خبير واپس خبر د لقمان شروع کی یا بنی زما بچوړیا انها یقینا د عمل د نیکه یا د بده عام لګوخه انها دا خیر او دا شر ان تکو کو چریوی مثقال حبه من خردل مثقال حبه پشان د دانه من خردل دوری مثقال وزن تموي وزن دی په وزن د دانه حبه دانه ته وي من خردل دوری فتكن فی صخره نکدا پټوي فی صخرتن په ګټ کې یا په غر کې چټان کې او فی السماوات اجر تبل له بس مانو کې وا فلار دی په مکه پته رو کې دن غوپوي ځان پوهګم کار زی ویدا کو دومره نیکی دی کړه دومره بدی دی کړه زرا بر یا ته به الله حاضر بکیا غ الله نیک به ته مخه تکي ان الله یقین الله لطیف بارک بن خبیر خبردار دی کله چې مخ کې فنبئکم بما کنتم تعملون امام رازی وی چې د زوی په ځړه کې داراله چې کې دي شي یو پټ نه پټ کار هغه به الله په گرفت کرا نشي ناغه دلته وی چې نه کته یو ډیر پوچی غون تکارو کې بیا په یو ډیر پټ ځای کې پټي کې دی الله نه پټي د لقمان نصیحت د قیامت په سلسله کې هغه د یاد کړي دفعه د وهم کوي کو سړی دا وې کې زبر پټه ګناو کما یاد مور پلار نافرمانی بو کم پټه غونته یا به د مور پلار په وینا باندې پټ غونته کې شرک کما سو خبري کی راشه جواب یو کو چې الله خبري کی کنه الله ته پته ده هغه نه پټيږي یا بنی انها ان تکم مثقال حبه من خردل خبر دادا تمام تو بری نمازویا کچری ودا نیکی یاد ابدی من خردل من خیر او شر تاګلی ویغه تاګلی ویغه زمکه اسمانونو کې پټوي او غاټ کې پټوي دا بل الله با قیامت پر بو کتا په نه غروبه سي تر به دغه بدل درکې دا لقمان دا خبره ولې کوله دغه دعا خوالی یو سودی نقل سودی مشهور دروغجن نه بل مقاتل ځان عقلی اسونه غلی لقمان تخپل زیو وې چا یو دانا په یو دریا په ویخ کې وګورځي گئے الله ته بداغي پته ناغه جواب ورکړي چې او سودی دا وي مقاتل وی چې ګورا هغه پلار ته وی چې د ما پلار کې چې زه یو ګناو کم چل تمای سوګ نه ونی الله ته وسنګ پته لګي هغه ته جواب کې دلته وي چې الله ته ولې پته نه لګي د انسان کړو کردار هر عمل کډیرلو کې وین الله باغراولي زوی د الله په قدرت باندې پوي چې ځان پوي کې ګور دماغ ویخ کا
هغه څیز چې هغې اړو څه وزن نی که نه د ورې دانې به څه په تلي کې کېده ورنه هېڅ پته یې نه لګي د شړشم دانه فتکن دا پټه وي فی صخرة فی جبل فتکن دا پټه وي ښه دا پټه معنی پکې واچ دا کان یکونو نه دی ګورئ تکن صدورکم تکن لفظ موردلی که نه هغه چې پټوي ستاسو سنې فتکن دا پټوي دی خو مفسرین تللي دي دا پټ وي په یو غر کې یو چټان کې یا هغه ګټه باندې وي هغه ګټو کې وي چې د اوس مکو لاندې ده هغه شنه ګټه مراد د څوک وي چې د هغې د لاندې د اوس مکو لاندې یو ګټه که په هغې کې هم دننه پټه ورننه باسې که نه چې د اوس مکو لاندې کې و بالښتونه پکې دی مطلب دا دی که نه او فی السماوات او فی الارض یا هغه په اسمانونو کې او په ځمکه کې وي هغه پوچی څیز په اسمانونو کې وي که په ځمکه کې وي یات بها الله الله به هغه راولي که هغه دریاب کې پټه وي ګټه کې وي کار ځای وي دا وره یات بها الله الله به هغه را پیدا کړي راولي بې تعالی به مخې تک دي دا د انسانانو د عملونو مثال پیش کړي چې الله دی هر عمل به قیامت پر پیش کړي که معمولی خیر یې کړی که معمولی شر یې کړی ابن جوزي وي او فی السماوات کې اشاره دا که هغه ډېر لرې وي که نه په اسمانونو کې چې د لرې پروت وي او فی الارض یا چې د په تیارو کې د ځمکې په خېټه کې په تور تام کې دننه پټ پروت وي دې ته اشاره ده ها امام رازي وایي الله به یې راولي نیغ به یې د مخې ته راولي سماوات کې دغې ته اشاره ده ان الله یقینا الله لطیف خبیر او لطیف سے باریک بین نے بے استخراج الحبة من موضعها حیث کانت لطیف ته هغه دانه دغه خپل دی نه کم نه چې پټه پرتې الله غرو باسري شي د نري نه نري څیز غرو باسري شي خبیر خبردار دی هغه ته پته ده د هغې د ځای چې کم دی پروت دی تو بری ګور ناشنا معنی کړی لطیف امام راضي وي نافذ القدره دا قدرت پار ځای نافذ کېږي طاقت پار ځای دا خبر دی دا نه چې هغه سره نری دغه دی نری سوري دی هغه ایستل نشي کولی دغه دی کمزور دی خبیر خبردار دے عالم ببواطن الامور یا بنی اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنکر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور یا بنی اے زما بچوڑیا انها یقینا دا اقم الصلاة د منځ پابندي کوا وامر بالمعروف او حکم کوا د نیکه خپلم نیک بلم نیک کها وانهى عن المنکر ومن کوا د بدینا واصبر على ما اصابك صبر کو پاغ مصیبتونو باندې اصابك چې د هتا د بدی لار کې ان ذلك یقینا دا من عزم الامور د همت والو د کارون ندی کله چې هغه د شرک نه منع کو د الله د علم او د قدرت نه ويرو خبره کو توحید ارسنه واقف کو نو اوس ہوتا نمونس تاکید کی چې زوی مونږ کوا عبادت د الله د رضا لپاره مخلص یا کوا منځ په ټولو ملتونو کې موجود او په ټولو دینونو کې سابقه کې موجود وه اگر چې د هغې انداز او طریقه بدله وه یاد وساته امام رازي وي امام قرطبي وي چې خپل زوی ته اوس عظیم طاعتونه ښیي منځ امر بالمعروف نهی عن المنکر چې داسې کوه او نور هم د دې نه منې کوه دې ته مونږ وایو د شکر اثر په زندګۍ باندې دې به د منځ اهتمام کوي دا په زندګۍ کې د شکر اثرات دغی امر بالمعروف کی نهی عن المنکر کی صبر په دې کې خام د صبر نه چې کوکی وي ارزه دا عقیده د بیان نه پس اوس څلور عملونو بیان کوي یا بنی دما بچیا اقیم الصلاة د منځ اهتمام کوه پرهیزګارۍ سره منځ کوه منځ قایمه منځ رواج ورکوه وامر بالمعروف حکم کوه خلکو د دې نیکۍ د کولو خلکو ته وایه چې د الله خبره منې د الله حکم منې د هغه د حکم اتباع کوي امام راضي کوي چې د ځان کمال ته ورسو د الله په عبادت کې نه بلم کمال ته ورسوه بل ته هم د نیکۍ هدایت کوه که نه مانځه ټایم د شا مونځ ځه ځکه د انبیاو دغه د وارثانو شغل سی د علماو چې اول ځان کمال ته ورسي ځان په عملونو په نیک عملونو ښایسته کوي بیا نور هم ښایسته کوي وانهى عن المنکر او منع کوه خلک د الله د نافرمانۍ نه
د محارمونه د حرامو څیزونو نه بند کا. واصبر علی ما اصابک، صبر کوا برداشت کوا په هغه مصیبتونو باندې دا د خلکو طرف نه په دې لار کې را رسي چې ته ورته نیکۍ ووایې یا د بدۍ نه منع کې نه ګډې وډې به وي، کله به څه وي کله به څه وي. نفي نهي امر بالمعروف او نهي عن المنکر کې چې کوم وضعیت راځي که نه، امام طبري امام رازي دي ټول دا وي په هغې برداشت کوه صبر کوه، څوک به څه وي څوک به څه وي. دا راځي ښه د هغې مثالونه تاسو ته په خپل کلي کې معلوم دي. امام قرطبي وي چې یقتضي حدا لا تغییر المنکر وان نالک ضرر، دا تقاضا کوي د دې پس شي تیزي ورکوي چې منکر له شکل بدلوه هغه سموه اگر که تا تکلیف ضرور رسېدو. فهو اشعار بان المغیر یؤذى احیانا، دې کې پته لګي چې کله کله دا کم سړی چې ماحول او معاشره کې چینج راولي مثبت چینج دته کله کله اذیت رسي ښه خلک یې رسي، نو ته په دې باندې صبر او برداشت کوه د الله دپاره دا تېروه په ځان باندې. ان ذلک من عزم الامور، یقینا دا کارونه د الله چې تا ته حکم وکړو په دې آیت کې من عزم الامور د واجبو کارونه دي. ایمان باندې ځان ټینګولو په دې کې چې کم تکالیف راځي یا نیکۍ ته حکم کول، منځ کول، په دې نه منع کول، من عزم الامور دا واجبو کارونه دي لازمو کارونه دي. ته به دا خامخا کې دا به پرېږدې نه، دا واجب دي. امام رازي او قرطبي ټول لیکي من الامور الواجبة المعزومة. ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله يحب كل مختال فخور. ولا تسعر او مکه گوا خدک خپل اننګي للناس د خلکونه د خبرو په وخت کې، ولا تمشي مگر دا فی الارض پدمکه کې مرحا لوی کون کې، ان الله لا يحب یقینا الله نخوي كل مختال هر لوی کون کې فخور خپل استاینه کون کې. او تله په دې تله باندې خپل ځان نر سړی دا کم کار دی چې به مونږ کې نشته مونږ سړی به د ځان بس دغه کوو نو مونږ به ځان سمو ښه په دې قرآن به ځان مزین کوو. امام رازي رحمه الله لیکي مخکې ورته حکم وکړو چې ځان دې کامل که نه بل هم مکمل که، مکمل کښه د هغه دپاره. وکانه یخشا بعدها من امرین، د هغې نه پسې دوه خبرونه یری چې دا ځان کې رانولې، یو تکبر او بل تبختر. تکبر چې بل سپکو ګڼې ځان په هغه باندې اوچت ګڼې، تبختر دی بل فخر دی که نه تبختر دی. د شکر منافی خبرې ودګي. اخلاق منهیه، اخلاق منهیه منع هغه کارونه د بد صفات چې د هغې نه منع کېدل پکار دي، د هغې د وجې د خلکو نفرت پیدا کېږي د یو انسان نه. دا د انسانیت سبق په دو آیتونو کې ښیي ښه انسان شه د انسان بچې شه دا خبرې زده کړه. زه به تاسو ته ووایم حقوق العباد شروع شو ګورئ د هغه په بیان کې حقوق العباد حقوق الله خو بیان کړه که نه، شرک مه کوه، د الله عبادت کوه، ٹھیک شو. ولا تسعر خدک للناس، امام طبري وي خپل مخ ماړوه د تکبر په وجه او بل لاس سپک ګڼونکي دغه خبرو له سپک ګڼونکي. سعر صاد عین ر هغه دوایي ده که نه چې د اوخلې په سټ کې یا په سر کې ولګي هغه د سټو سره بیا کوږي نه، خپل سټ مه کږوه که نه بس دته وګوره وخت کې کوږ کېږي نه، دا دغه دی دا یو مرض دی ځان کې نه ساتو. نوی سټ د دې کوږ شوي سټ هغې سره بیا دغه کوږي نه، سټ مه کږوه شکل مروانه وه دا چې خپل بیا طرز یې په دې کې الله پوه دی که نه، هغه د تکبر په اثراتو پوهېږي. ابن جوزی وی هو الذي اذا سلم علیه، دا هغه سړی چې سلام ورته وکړی شي نو سټ ته تکبر نه ته وکړي، سټ ته وکړي. مجاهد وی وهو الرجل يكون بينه وبين اخيه الحنه فيراه ويرد عنه، دا هغه سړی دی چې د ورور په منځ کې خفګانې چې هغه وویني نه مخ ته واړي، مخ ته اړوي، سټ ته وایي. سعر المیل بل طرف ته میلان ته وایي ښه، نه مه مایله کوه خپله ننګې د خلکو نه تکبر په وجه هغه ته چې ځان لوی ګڼونکي او هغه له سپک ګڼونکي. ابن عباس نور دغه وي څوک وایي چې وښکي مه وایي، وښکي له شکل مروانه وه. بهرګیر د الله بندګانو لا تباغضوا بغض مه ساتئ، حدیث دی ولا تدابروا، یو بل ته کونه کوئ مه شا کوئ مه.
ولا تحاسدوا یو بل سره حسد هم مه کوئ وکونوا عباد الله اخوانا شی د الله بندګانو رونه شي دا څومره ښکلی حدیث دی نور ته نه څه نصیحت غواړي په دنیا کې ولا یحل لمسلم او مسلمان له حلال نه دی چې خپل ورور سره درې ورځو نه سیوا نه لګي وکړي ښه بل حدیث هم زګه لیس للانسان ان یذل نفسه یعنی حاجت نه علاوه به ور اولاد ساعر خد کر الناس کې ابن خویز منداد وی چې په دې کې دا منه د جزان به حاجت مس پکاو مزه لیکو بل سړی ته حدیث په دې پیش کړ لیس للانسان ان یذل نفسه چې خپل ځان ذلیل لیکي کنه ولا تمشي في الارض مرحا مگر دا بزمکه کې تکبر سره تبختر مکوا تکبر مکوا پوه په مسته سره او چینګ وینګ روانو جاړ بغیر د حاجت نه فخر او خیاله مکوا ځان پر صادر راکاږي مشروطي کې پنسې دغه نه کته دلی دي کنه د بوټ ته دغه نه لاندې دلی دي او دا سیب دی جی دی دغه کې څوک سلام هم چا سره نه کې تکبر دا وجه نبی سلام فرمایي منجر رسوب خو الا څوک ځان په جامع د تکبر د وجه راکاږي الله به د قیامت پر نه ګوري ان الله لا يحب كل مختال فخور یقین الله نه خوخي محبت نه کی کل مختال هر متکبر سره فخور زی فخر چې فخر والی دا فخر ټکی پرې دی ښه دا مردان فخر وسوک دی او خو تا سره دا کپره وي ته په یې په هغه کې خاص جماعت کې دان ته اسلامي والګه اپوېږي نه ان الله لا يحب كل مختال فخور فخر مردان پکې سي مختال فخور متکبر فخور هغه ته چې د الله نعمتونه شماري لیکن شکر نه ادا کی ما سره دادی ما سره غري ډېر نه کار دغه دی دا نه و چې الله پاک فضل دی کرم دی دا تو وریم یو قرطبی وي څوک فخر بالانساب کوي زه کلکلا خان مجی زه میاں مجی زه سید مجی زه هاشمی مجی زه بس د هر چا خپل خاندان هغه پای کې دغه تکبر دا مکو مړه مونږ یوسف زیو مونږ جو دنیا مونږ پلانیو دا فخر بالانساب مکو کلکم من آدم و آدم من تراب بس ټول د آدم نه پیدا آدم د خور نه پیدا قبایل خو لتعارفو دي پدې کې فالتو خبرې نشته ده قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم واقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر سم داسې میخ پیو وجه بس واقصد میان روی کوا فی مشیک په خپل رفتار کې واغضض وخت ساته من صوتک خپل باز आवाज غړې مو ازوا ان انکر الاصوات یقینا ډیر ناکاره د आवाजونو ډیر قبیح او ډیر بدرنګ د आवाजونه لصوت الحمیر خامخا आवाज د خر دی د خر आवाज دی د عجز او د فروتنه تعلیم او ورګي د لقمان نصیحتونه د سردار او د مشر د لپاره خصوصي اهمیت لري دا خپل زوی د سرداري او د قیادت ذمہ داري متغیغه واقصد فی مشیک وتواضع فی مشیک اذا مشیت تبوری وی کچ ته ګرځي تواضع عجز سره ګرځا تکبر مکوا ډېر تلوار مکوا لیکن مشوکا قصدا نستا تک دی په درمیانه وي تخیل لم پکې نه وړه تیزی دم پکې نه په وقار او سکونت سره ګرځا ابن جوزی وی کله چې د اخلاق زمیمونه منګه کنه اوس ته خلق کریم او تخیه خيستا اخلاق درمیانه ګرځا ډېر پدمم مګردا لکه د میګي په قدم باندې پدغه مګردا چې تبه وګ ټانکې دي خيږي سم ګرځا سره سکے امام قرطبی وی لا تدب دبیب المتماوتین ولا تثب وسب الشطار تو پونم ولګه شطار غوند پدانګو مګردا سم ګرځا لکه د میګي په قدم مګردا پدې پمین کې ګرځا پته دا باندې تلو سره بهاول مومن د مومن خایس وی خدمی کې نبی صلی الله حدیث نقل کړل نبی صلی الله نبی حدیث کې نقل دی چې هغه با اذا مشاسرا تیزه سره بتو داګه دا مراد نه دی چې سم لکه پدانګو ومنډه روان نه د میګي په قدم منته زموږ سانو فرمایل چې ګوره عمر فاروق یو سړی نو روانو وسه کېله کوله دا عاجزی دی چې کنه عاجزی دا سم وی ګرځي وی الله ته به برکړوي وی چاخ کړ سکه وي امام کې بیمار وي هر سړی سره خپل پیمانه دي تقوا کنه دا مکوا بیا یو ځای فرمایي تقوا ها هونه تقوا دلته کې ځل کېده داغه دا مطلب نه چې ته نظر غته استعمال او غړېږي بیا تقوا ها هونه دا مطلب هم نه دی
دلته امام رازي لیکي چې لقمان خپل زوی ته نیغه لار ښیي د انسانیت لار ورته ښیي د سړیتوب سړی شه د سړي بچی شه دا چې کارونه مه کوه. د امام رازي لیکلي ښه د حیواناتو خوینه په ځان کې مه ساته وروسته به د حیوان یو عادت ته ښیي ښه صفات د ملایکو په ځان کې پیدا کا هغه تکبر نه کول دي هغه عاجزي کول دي پوه شوې واقصد فی مشک واغضض من صوتک دا د حیواناتو خوینه دي دا مه کوه. واغضض من صوتک واخفض من صوتک تو بریخ کده ساته خپل بعد آواز کړه چې ته خبرې کې دا کموا والیوم کموا لږه بټن کموا په کته بوزه ډېر تکلیف مه کوه چې کله آواز پورته کې څومره چې حاجت وي ضرورت وي د هغې مطابق آواز پورته کوه. یو سړي بانګ ووي د عمر فاروق په دور کې ډېر په تیزۍ سره ووایي ډېر غوږونه خلکو له نو هغه وی لقد خشیت ان ینشق موریتاک د ما دې ته ذهن وختي لړو خلکو ته دغه وایي که نه مور ته ورته نه وایي موریتاک د نوم نه وایه تر د مغانه پورې سرمن نه ده وي زه یېرېدم چې ستا به دا وشلېږي دا دومره چغې دې ووهلې موریتا چې دی ما بین السرة الی العانه د نوم نه وایه تر د مغانې پورې چې کومه سرمن ده که نه ایماج ځان له به کلمه برابر کې دا ابو محظوره سموره بن معیر بانګ ویلو نوی به والله علم. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر د وروستو کې قرطبي دا وی چې ګوره ډېر چې ته چغې وی که نه دا خلکو له تکلیف ورکي اذیت ورکي غوږونه سره خلکو له شلی. ان انکر الاصوات یقین اقبح بدترین په آوازونو کې لصوت الحمیر خامخا آواز د هر خر دی لکه چې شروع کوي که نه اول به زفیر خیراڼې بس څنګه آواز یې دغه په پته بیا نه پوهېږي شروع به یو شان شي بیا به یو انتها تور شي بیا به بل شان سر نه تر ویښه بدرنګ دی سر نه تر ویښه نه تا ته وایي چې په آواز کې میان روي اختیار کا اقبح په آوازونو کې او اشر بدترین په آوازونو کې آواز د خر دی بدرنګ په آوازونو کې آواز د خر دی د خر آواز دی دا هغه آواز تایل شوی نه دی بدرنګ دی مبرد وي پامن آواز دی بدرنګ آواز دی پای کې هیڅ خیر نشته دی آواز د بانګي بهتر دی هغه پرښتې ویني. نو سفیان ثوری وی چې آواز د هر څیز چې دی هغه د الله تسبیح وي سوا آواز د هر نام دی بې پیدې بکړی وي هسې بس لګیا دي بکه بکه به یې جوړ کړي په پته به نه پوهېږي. نو خر اکثر بدترین ځای کې د مثال پیش کیږي که نه نه کله تاسو آواز د خر وړی حدیث نعوذ بالله وایې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایې ځکه د شیطان ویني. نه آیت کې دلیل دی په دې باندې چې چغې به هسې د خلکو مخې ته نه وې د هغه د سپکاوي دپاره به روړې نه وې بکړې به نه وې هسې چې چغې ووهې چورلټې چغې هر قسم دا په دې کې منع دي. عربو به په دې باندې فخر کو چې چا به تیز آواز وکړه نه په دې به ډېر خوشحاله به ادیب بنید باندې به ډېر معزز وخه چا چې به آواز کوزو که نه هغه به ادیب بنید باندې ذلیل و په دې کې هغې شعرونه هم وي جهیر الکلام جهیر العدا سے چا چې تیز آوازې نه هغه غټ پرنجې کوي جهیر الروای جهیر النعم درون پرنجې کوي ولوي بکو کی ویعدو علی العین عدو الظلیم ویعلو الرجال بخلق عمم نه الله د جاهلیت د اخلاقونه منع کوي ګوره داسې مه کوه د جاهلیت کارونه کوي د خر په حین آواز دریس دی نه بعض عقلا دلته کې تفسیر نشاپوري نه نقل کوي چې هر څاروی چې کم دی هغه آواز نه روباسي اگر چې د خپل بوج د لاندې مړ ولي نشي خو چغه نه وي که قتل هم شي که نه وفي اوقات عدم الحاجه یسیح وینحق دا خر چې دی که نه بې پیدې وختونو کې دی هسې به سروړی وي نه پې بوجي دی به چغې وي لکه څه چل دی نو ټول ځناور چې کوم دي که نه هغې حاجت او ضرورت په وخت کې آواز کوي او دا خر چې دی به ټایم نا ټایم نه ګوري ځکه وي لکه د خر په شان دی مچ هغه کېږه چغېږه بیا ګوره نه وروستو نه ګورې هذا خلق الله دا ټول څیزونه دا خو د الله مخلوق دی فارونی نه ما ته وښایې ماذا خلق الذین چې څه پیدا کړي دي هغه کسانو من دونه چې سوا د هغه الله نه دي بل الظالمون بلکې دا ظالمان فی ضلال مبین ښکاره ګمراهۍ کې اخته دي چې شرک کوي د الله سره خلق السماوات او اتم لسم آیت پاتې شو هغه الله پیدا کړي دي اسماؤونه بغیر عمدن بغیر داسې ستون نه ترونه چې تاسو هغه ووینئ والقا فی الارض وخښ کړي دي په ځمکه کې رواسیه پاخه غرونه درانه غرونه ان تمیده بکم
دې دپاره چې دا په تاسو باندې ګډه وډه ونه خوري وبث فیها الله خواره کړي دي په دې ځمکه کې من کل دابه هر قسم د سر وانزلنا موږ راورولی دي من السماء د برنا ما نوبو فانبتنا فیها راټوکوي دي موږ په دې ځمکه کې په دغې اوبو من کل زوج کریم هر قسم فایدو والا بوټي مزیدار بوټي هذا خلق الله دا ټول څیزونه خدای الله مخلوق دی فارون نه ماته وښایه ماذا خلق الذین چې څه پیدا کړی دا کسانو من دونی چې سوا د هغه نه دي بل الظالمون بلکې دا ظالمان فی ضلال مبین په ښکاره ګمراهۍ کې اخته دي ولقد آتینا یقین ورکړو مونږه لقمان الحکمت لقمان ته پوهه علم پوه د دین ان شکر لله هغه ته مدای ویلو چې شکر کوه د الله دا عین حکمت دی ومن یشکر چا چې شکر وکړو فانما یشکر لنفسه کړن دی شکر ادا کړي د خپل ځان د فایدې دپاره ومن کفر چا چې ناشکري وکړه فان الله غنی یقین الله بې حاجته دی د شکر ته حاجت نشته حمید استایل شوی چا شکر ته حاجت نشته او اذ قال لقمان کله چې وی لقمان لابن خپل زوی ته وهو یعظه حال دا چې هغه نصیحت کو یا بنی زما بچی لا تشرک بالله شرک مکو الله سره ان شرک لظلم عظیم یقین شرک خامخال وی ظلم دی او وصینا الانسان موږ په حکم کړی انسان ته به وایده دغه مور پر مبارک د احسان کولو حملته امه پورته کړو د لا مور د په خېټه کې وهن لا وهن برداشت کولې تکلیف په تکلیف باندې وفصاله در پوینا پرې کولو شو دا مې تکلیف وکنه په ولا ورکړو دوه کاله په کدن نو وینې تس کله کبار نه امید سپینې وینس کړه فی عامین په دوه کاله کې ګوره سې په خېټه کې ګرځولې دا تمیاشتې سره پاسه بیا دوه کاله په خېټه په غي کې ګرځولې انشکر لی چې ما شکر کا والدې کو د خپل مول پلارو دې سره خه کوخه دا نه چې سار وادو کې بس کور بیل کا مور پلار ته گیا ما چو د ځان بیا بل مور ساتي دي الی المسیر خاص ما تاسو واپس را زبستان تاسو کوم چې تا خپل عظیم محسنین مور پلار ته غي سره کولو وین جاهدا کا کچر دیتا سره جګړه کې دا مور پلار تا باندې دبو چې اعلان تشرک بی پدې خبره چې شریک کې زما سره هغه سولې سره کبي علم چې شتا سره پاغه باندې دلیل نه دی کې کمپرومایز نشته فلا تو ته ما داغی دا خبره ممنه خدا ورانه چې وی غربه وصاحب هما دی سر ملګرتیا کوي په دنیا په کارونو کې معروف خمل ګرتیا وتبع روان یا سبیل من پلار دا غچاینا انا بلې چې ما توجه کې چې محمد صلی الله علیه وسلم دې دا حدیث په روان یا ثم الی مرجعکم یا ما دستا سو واپس نه فونه به کوم تاسو خبر کوم ما کوم تعاملون پاغه ملنو چې تاسو کول اې دما بچوړی ای کینن دا عمل نه کې دا بده کې چره دا پټوي کې چره وی دا په قدر دا نه دا وری او وی دا پټ پګټه کې په اسمانو یا پزمکه کې دا الله با حاضر کې نه الله باریک بن خبردار دې دما بچیا دمون پابندی کوا حکم د نه کې کوا من کول کوا دا بده نه صبر کوا باغ مصیبتونو باندې تا درسي بدای لار کې یقین دا واجب کارون نه دی مکه کا وخت بیان کې دخل کو نه خبر په وخت کې مګرزا په تکبر سره پز مکه کې یقین الله نه خوخي اړلوي کون کې خپل استای نه کون کې میان لري کوا په طرفدار کې आवाज کده تا خپل بازه کې بتاین ډیر ناکاره په आवाजونو کې आवाज د خر دی